نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 10 آیت نمبر 92 د رب العالمین په خصوصی فضل کرم توفیق سره آغاز کو د څلورمې سپارې د لفظي ترجمه اور انتهایی مختصر تفسیر. تاسو تر اخره پورې زمونږ سره اوسئ. په دې رکو کې انفاق دی د هغه شیز چې کوم تا ته ډیر محبوب وي. صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عظمت د مسجد حرام بیان شوی دی. فرضیت د حج بیان دی او د شبهات او د وسوسو د يهود او نصارو جوابات. ناکار صفتونه هغه د يهود او نصارا بیان شوی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر هیڅ کله نشئ حاصلولی تاسو نیکی، پورا نیکی، کامل نیکی، حتی تردی تنفقوا چې خرچ کړئ تاسو پلار د الله کی د رضا د الله د پاره. مما د هغه څه نه تحبون چې تاسو یې خوښوئ، تاسو ورسره مینه او محبت کوئ. کله چې د آیات نازل شو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په دې آیات باندې عمل کوي او چا سره چې څه محبوب هغه د الله د رضا د پاره ورکړه. وما تنفقوا او هغه چې خرچ کوئ تاسو من شیء د څه شیز نه فإن الله یقینا الله به باغبان علیم پوه دی. الله به درته بدلی درکوي. دې کې مثال دی د محبوب شیز په ځان باندې د بندولو د رضا د الله او رد په يهود او نصارو باندې. کل الطعام طول خوراکونه کان او حلا لبني اسرائیل حلال لپاره د بنی اسرائیل الا ما مگر هغه حرم اسرائیل حرم کړیو یعقوب علیه السلام. اسرائیل دا لقب د ده علی نفسه پزان خپل باندې من قبل مخکی ان تنزل التوراه د نازل دو د توراتنا. لفظ د حرمه دی. د حرمه دو معنی دی. یو معنی د لغوی بندول منکول، دویمه معنی د شرعی یعنی حرامول. وز د یعقوب علیه السلام په ځان باندې د اوخ غوښه حرامول یا پی حرامول دا په حکم د الله سره یا په اجتهاد د سره دواړه په هغه امت کې جایز او دې امت کې ناجایز دی چې یو حلال شی په ځان باندې حرام کی. که یو سړی داسې نظر اومني نو دغه نظر ماتول دا ضروری دی او د نظر پوره کول دا جایز نه دی. یا دا چې دلته معنی لغوی مراد ده، لکه څنګه چې یو طبیب ډاکټر یو کس له علاج وکړي او په هغه باندې بیا پرهیز ولګوي. اصل کې مسله دا وه یعقوب علیه السلام ته عرق النساء بیماری وه. د نظر اومنلو منښته یې وکړه په نوم د الله باندې. که ما ته شفا میلاو شوه د دې مرض او د دې بیمارۍ نه نو چې کوم محبوب شی دی خوښ شی دی زه به په ځان باندې حرام کم. الله ورته شفا ورکړه نو د اوښ غوښه او پی استعمالول پرېښوده او رد په یهود او نصارا باندې چې هغوی مسلمانانو باندې اعتراض کوي چې تاسو دا دعوه کوئ چې موږ په ملت او دین د ابراهیم علیه السلام یو هغې کې د اوښ غوښه حرامه وه او تاسو ورته حلاله وای. د هغې جواب دی چې تاسو په کوم دلیل باندې وای تورات تاسو سره دی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې دغه حرام. که چرته حرام وو نو راشي تاسو هغه وښایئ، تورات در سره دی، لیکن د هغه حرمت دی د تورات نه ثابت نکو او شرمېده. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم تاسو چې څنګه دعوه کوئ نو فأتو پس راوړئ بالتورات تورات لرا فتلوها پس اولولی هغې لرا هغه حکم لرا چې کوم په تورات کې دی چې د اوښ غوښه حرامه ده. ان کنتم کچریې تاسو صادقین رښتونی په خپله خبره کې. نو هغوی پیش نکړو
نو بیا دې ته نسبت کول چې دا حرام دي دا په الله باندې دروغ ویل دي او څوک چې په الله باندې دروغ وایي دا ظالم دی. فمن افترا پس چا چې وتړل علی الله الکذب په الله باندې دروغ من بعد ذلك پس د دې وضاحتنا فاولئک دغه کسان هم الظالمون دوی دی ظالمان. دیکھ زجر دی ده هغوی د پاره چې په الله باندې دروغ مو وایي. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم صدق الله رشتیا ویل الله او تاسو چې کوم وایي دا دروغ دی. فاتبعوا پس تابعداري وکړئ ملت ابراهیم د ملت او د دین د حضرت ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلکو په توحید باندې حق فرستو وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه. عظمت د مسجد حرام بیانیږي او د هغه اته فضایل بیانیږي. ان اوله بیشکا اولنې بیت کور وضع چې جوړ کړی شوی دی للناس د پاره د خلقو للذي خامخا هغه دی ببکتا چې په مکه کې دی مبارکن دکړی شوی دی د برکتنا په لږ وخت کې په کم عمل باندې زیات اجر او ثواب میلویږي. په طواف کولو باندې په اعتکاف کولو حج کولو عمره کولو باندې گناهونه معاف کیږي د الله رضا میلویږي. وهدن او هدایت دی للعالمین د پاره د ټولو خلقو. دې کې اشاره ده چې د ټولو پیغمبرانو قبله هم دغه وه. فیه په هغې کې آیات بینات نښې دي ښکاره بعضې د هغې نه لکه حجر اسود زمزم حطیم تعظیم او هیبت د بیت الله مقام ابراهیم زید ودرېدو د حضرت ابراهیم علیه السلام ومن دخله او څوک چې داخل شي دیته کان آمنا نشو هغا پا امن ولله او خاص دا اللہ دا پارا دے علی الناس پا خلق باند حج البیت حج دا بیت اللہ من استطاع سوک چی طاقت لری الیه دتا سبیلا دلاری کل پا دا باندی حج فرشی او بیا حج نکی تاخیر کئی نو دے گناہگار دی. ومن کفر او چاچی کفر وکړو انکار وکړو د فرضیت د حج نه فإن الله یقینا الله غنی بے حاجت ده بے نیاز ده عن العالمین د مخلوقاتنا ناکار صفت د یهود اور نصارى بیانی. قل ورته وای حبیب صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے کتابیانو اے اهل کتاب لم تکفرون ولی انکار کوي تاسو بآیات الله د آیاتونو د الله نا په تورات کې دی انجیل کې دی په باره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په باره د قرآن یا ولی انکار کوي تاسو د قرآن نا والله شهید او الله خبر دے علی ما پاغس تعملون چی تاسو کوي. قل ورته وای اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لم تصدون ولی من کوي تاسو عن سبیل اللہ دلار د اللہ نا من هغسوک آمنا چی ایمان راوڑے دے تبغونها لٹوي تاسو پدی کی عوجا کو گوالے پا عمل کی بقول کی او پا دین کی اغوی لرا پا ذہنونو کی او پزلونو کی شکوک شبہات پیدا کوئی ظلم زیادے پی کوئی وانتم او حال دادے چی تاسو شہدا گواہان عالمان پوہی گئی چی من کول دا دین اسلام نو دلار دا اللہ نا دا کفر دے پوہے پدی خبر باندے چی دا دین اسلام حق دین دے و دا زد او دا عیونات دا وجن دا کوئی وما اللہ ندے اللہ بغافل بے خبر عما دا غصنا تعملون چی تاسوی کوئی خطاب دے دا ایمان والو چی تاسو د دوی اتباع ونکي د دوی تابعداري ونکي د دوی نه متاثر نشي ورنه دوی به تاسو مرتد کی
د دین اسلام نه به تاسو واړئ. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ان تطیعوا کچری خبره ومنئ تاسو فریقا د یوې ډلې من الذین د هغې کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. دا ستاسو خیرخوا نه دي، نه په تاسو باندې خفه کیږي، نه ستاسو فیدې سوچ کوي. یردوکم واپس به واړوي تاسو لرا بعد پس ایمانکم د ایمان راوړو ستاسو نه کافرین کفر تا. کوشش د دوی دا دی چې تاسو مرتد. وکیف تکفرون او څنګه کفر کوي تاسو وانتم او حال دا دی چې تتلا لستلی شي علیکم پتاسو باندې آیات الله آیاتنا د الله وفیکم رسوله او دی پتاسو کې موجود رسول د الله. ومن یعتصم بالله او چاچی مضبوط ونیولو دین د الله توحید د الله فقد هدی نو یقینا هدایت وکړی شو هغه ته الی صراط مستقیم فطرف د لارې نیغي.